السلام علیکم ملګرو څنګه ملګرو نن د سره یو ګډ نیوز شیر کوم چې تاسو واورئ نو اسلامي ملکونو د لپاره بلکې د ټولو مسلمانانو د لپاره بالکل د فخر خبره ده او ډېر ښایسته ګډ نیوز دی. ګډ نیوز دا دی چې په برطانیه کې یو چرچ خرڅېدو نو هغه چرچ بولي ډېره په غټو پیسو کې لګېدلې وه د برټش پاونډ کې په برټش پاونډ کې لګېدلې وه نو پاکستاني سو ډېر زیات رقم جوړېدو نو هغه مسلمانانو د هغې دپاره چنده وکړه او هغه چرچ یې واغستو هغه یې په جومات کې تبدیل کو یعنې جومات یې ترې جوړ کو او صدای حق د هغې نه بلندېږي نو الله تعالی دې هم دغه شان په مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي چې دغه شان همیشه دپاره هغوی داسې یو په اتفاق او اتحاد باندې د یو بل سره ځي په مخ په وړاندې نو کوم دغه دي غیر مسلم دي نان مسلم دي چې هغوی ته هم پته ولګي چې یاره مسلمانان هم یو طاقت دی یو دغه دی په دې ځمکه باندې شته د الله تعالی عبادت کوونکي دي نو چې هغوی ته هم پته ولګي دا ویډیو د سره ډېره زیاته شیر کړئ پیج سره فالو کړئ د یوټیوب چینل د سره هم سبسکرایب کړئ ډېره مهرباني ویډیو وګورئ ویډیو نه پس سره مزید نورې خبرې کومه چې یاره په څونه برټش پاونډ کې دې بولي لګېدلې او څونه پاکستاني ترې جوړېږي او بالخصوص کوم ملک پکې زیات تعاون وکړو چې دا چرچ یې واغستو چې دا ویډیو وګورو ویډیو نه پس سره مزید خبرې کوو كاك محمد بانقي كلا ولدنا كنيسة كاني او الربا كتحويلك يا كم بانقي اللي بدري الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا لا شريك له اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ویډیو مو وکړه ویډیو کې تاسو پته لګېدلی چې یاره واقعي دا شوي دي نه دي شوي لکه په دې کې تقریبا د دې بولي لګېدلی زه ته اوس بولي ویم بولي یې دې لګېدلې وه 9,80,000 برټش پاونډ د دې بولي لګېدلې وه چې جوړېږي ترې پاکستاني تقریبا 27 کروڑ سے زائد 27 کروڑ نه زیاتې پیسې دې جوړېږي دا مسلمانانو دا رقم جمع کو بالخصوص د ترکي مسلمانانو پکې ډېره زیاته منډه ووهله او رقم یې راجمع کو او همدغه یې واغستو دغه چرچ او په جومات کې تبدیل کو او اوس چې هغه ماشاءالله ګوره اذان پکې کېږي او اذان تی راوځي نو الحمدلله ثم الحمدلله ماشاءالله تبارک الله مسلمانانو ته مبارک وي چې یاره مسلمانان دغه شان په اتفاق او اتحاد باندې اوسېږي او دغه شان یو کار کوي ګوره دا ډېره د فخر خبره ده چې د هغوی نه یې واغستو کوم کې چې به د هغوی یو ګرجه وه یو چرچ یو د هغوی یعنې خپل عبادت به پکې کوو نو هغه اوس ماشاءالله په هغه ځای کې د الله تعالی عبادت کېږي او د الله تعالی ثنا صفت پکې بیانېږي او ټول مسلمانان ورته راځي دا ډېره د فخر خبره ده مسلمان لپاره الله دې همیشه دغه شانتې مسلمان قایم او دایم او اتفاق او اتحاد باندې لري چې همیشه دپاره
کفري ملکونه هم چې څه کوي او چې د هغوی نه الټا مسلمان بس مسلمان دی الله تعالی هغوی ته په هر څه کې یعنې اوچت راولي او الله دې تعالی دې مسلمانانو له هغوی باندې غلبه ورکړي مسلمانان دې الله تعالی په ټوله نړۍ باندې کامیاب کړي بس دعاګانې کوئ او مسلمانانو ته ځان دپاره هم دعاګانې کوو دغه شان الله تعالی دې ټول مسلمانانو باندې خپل رحم فضل او کرم وکړي سره مخکې ډېره زیاته شعر کړي چې دا کفري نړۍ ته هم ورسي چې هغوی ته پته ولګي چې واقعي مسلمانان هم یو تنظیم دی یو اتفاق او اتحاد والا خلک دی او د الله تعالی باندې مین خلک دی ځکه چې هغوی هغه واغستو نو په دغه ځای هغوی ځان له بنګله هم جوړولی شي دغه هم جوړولی شي خو نه د الله تعالی کور یې جوړ کړو ډېره د فخر خبره ده نو الله تعالی دغه شان مسلمانان په اتفاق او اتحاد باندې لري نو ملګرو دا ویډیو سره ډېره شیر کړئ او پیج سره هم فالو کوي او چینل هم سبسکرایب کوي ویډیو لایک هم کوي او شیر هم کوي چې هغوی ته